أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. په درس نمبر 44 کې موږ دا خبره کړې وه چې دلته د ابراهیم علیه السلام تذکره کوي د پاره د دریو مقاصدو. یو مقصد په دې آیات کې الله تبارک وتعالى بیانوي او هغه مقصد دا دی چې بیت الله شریف جوړ شوی دی د توحید د پاره، د الله د وحدانیت د پاره، د الله د یو منلو د پاره. نو فلم تشركون فيه، تاسو په دې کې شرک ولې کوئ؟ د الله سره حصداران پکې ولې جوړوئ؟ ځکه وجه دا وه چې دیو به د بیت الله شریف نه طوافونه هم کول، حجونه او عمرې به هم کولې، او د هغې سره سره به یې هلته بوتان ایښودي او د هغه بوتانو بندګي به ورسره هم کوله. نو هغه مقصد الله رب العالمین بیانوي چې بیت الله شریف جوړ شوی د توحید دپاره دی، نو شرک پکې ولې کوئ؟ وَإِذْ او کله چې جعلنا جوړ کمنګا جعلنا جوړ کلو منګا البیت بیت الله شریف. وَإِذْ جعلنا البیت او کله چې جوړ کلو منګا بیت الله مثابتا للناس، مثابتا زید راجمع کیدو، للناس د خلکو، مثابه زید راجمع کیدو، للناس د خلکو چې خلک هغې ته راجمع کیږي د دنیا د هر طرف نه. یو معنی دا شوه چې زید راجمع کیدو د خلکو، او دویمه معنی داسې هم کولی شي چې زید ثواب د خلکو دپاره. نو مثابتا للناس زید راجمع کیدو د خلکو دپاره، یا مثابتا للناس زید ثواب د خلکو دپاره. وامنا او زید امن. واتخذوا او جوړ کړئ من مقام ابراهیم، د مقام د ابراهیم علیه السلام نه مصلن زید مانځه. هلته یو 2 رکاته مونځ وکړه، 2 رکاته نوافل ادا کا. مقام ابراهیم چې کوم هلته دی. وعهدنا او حکم وکمنګا الی ابراهیم، ابراهیم علیه السلام ته، و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام ته، ان طهرا چې پاک وساتئ تاسو دواړه بیتیا زما کور، للطائفین د پاره د طواف کوونکو، والعاکفین او د پاره د اعتکاف کوونکو. د اعتکاف ته چې څوک کینی اعتکاف کوونکي دي، د هغې دپاره پاک کوي، د طواف والو دپاره پاک کوي. والرکعی او د رکوع کوونکو دپاره، والرکع السجود او د رکوع کوونکو او سجده کوونکو دپاره. رکوع کوونکي، السجود سجده کوونکي. د رکوع د سجدو کوونکو دپاره مطلب د منځونو کوونکو دپاره، ځکه رکوع سجده په مانځه کې، نو د منځونو والو دپاره دا پاک وساتئ او صفای کوي. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. دا اوس د ابراهیم علیه السلام هغه دعا ذکر کوي چې کومې د بیت الله شریف والو دپاره کړې وه. اهل بیت یعنی کم چې د بیت الله اهل دي، د بیت الله کم خلق دي، نو هغې دپاره ابراهیم علیه السلام دعا وکړله. وَإِذْ او کله چې قال ویل ابراهیم علیه السلام، رب جعل اے زما ربا ته جوړ کړه، هذا بلدن دا کلی، آمنا امن والا، ورزق او رزق ورکا اهله د دې اوسیدونکو ته، من الثمرات د میوونه، من آمن منهم چا چې ایمان راوړو د دیونه، بالله فالله تعالی، والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې. ابراهیم علیه السلام اولنی دعا د امن کوي چې الله دې ښار له دې کلي له امن ورکا.
او بیا دویم سوال کوي چې الله رزق ورله ورکا قحطونه او دغه شاندکی لوږي او پاقادات ختمه کا ځکه دا هم نعمتونه دي چې امني او د سره سره رزق پراخي نو د ابراهيم عليه السلام د بهترین دعا وکړه خو دعای صرف د مؤمنانو د پاره وکړه چې من آمن منهم بالله واليوم الاخر قال نویل الله تعالی ومن کفر او هغه څوک چې کفر وکړ فامتعه نو زبا پیدا ورکم هغه ته قلیلا لگا ثم اضطره بیا ببوزم هغه لره په زور باندې الی عذاب النار عذاب دور تا وبئس المصير او دا جهنم ډیر بد زید ورتلو دی وبئس او دا جهنم ډیر بد زید المصير د ورتلو چاغیر ته ورتک کیږي واغې ته خلق ورزي نو دا ډیر بد زید نو الله تبارک وتعالى وی چې کافر لبه هم ورکم دنیا خو بیا با داغه د پاره جهنمی او د مسلمان د پاره جنت دی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ اوس په دې ځای کې د ابراهیم علیه السلام هغه د دعا د قبولیت ذکر کوي چې دا درنګ عمل امکاو او دعا د قبولیت د عمل د پاره دعا کوي او سوال کوي او وجه دا ده چې د کلی آبادی د هغه د جماعت په آبادی کې دی چې کله مسجد آبادی جماعت آبادی نو کلی بم آبادی نو الله وای وَإِذْ يَرْفَعُ او کله چې اوچتول ابراهیم علیه السلام القواعد من البيت بنیادنا د بیت الله قواعد بنیادنا من البيت د بیت الله و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام ورسره هم اغم ورسره دوانو کار کو نو ربنا اے زمنګ ربا تقبل منا تی قبول کا زمنګنا دا کار زمنګنا قبول کا بیت الله شریف جوړو انک انت السمیع العلیم یقینا انت خ اوریدن کې د هرڅ او پوی پار سواندی دعام کوي او عمل مهنت هم کوي د دې آیات نه پته ولګیدا چې مهنت هم ضروری دی او دعام ضروری ده دا دوه اشیاء جمع کول پکار دي کامیابی دا په دوه خبرو باندې ملاویږي یو مهنت او بل دعا نو په دې آیات کې اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت و اسماعیل په دې کې اشاره ده مهنت ته او بیا ربنا تقبل منا دې کې اشاره ده دعا ته چې کامیابی کته غواړي نو دوه کارونه وکي یو به مهنت کې او دویم به دعا غواړي که انسان صرف مهنت کوي او دعاګانې نه غواړي نو کامیابی ورته نشي ملاوي دی او یو سړی صرف دعاګانې کوي او مهنت نه کوي نو بیا ورته کامیابی نه ملاويږي لہذا کته جنت غواړي او کته دنیا غواړي د دنیا کامیابی غواړي د آخرت کامیابی غواړي نو دوه کار وکي یو به مهنت هم کړي د پاره او دویم د دې لپاره به دعاګانې کې نو الله برته کامیابی ملويږي در کامیابی د پر اسباب شو دوباره وره ترجمه وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ او کله چې جوړ کړو منګ بیت الله مثابة للناس زید را جمع کېدو د خلقو د فارا یا زید ثواب د خلقو د فارا و امنن او زید امنا واتخذوا او جوړ کړی تاسو من مقام ابراهیم د مقام ابراهیم نا مصلن زید مانځه وعهدنا او حکم وکومنګا الی ابراهیم علیہ السلام ته و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام ته ان طهرا چې پاک وساتئ تاسو دواړه بیت اعظم کور للطائفین د طواف کوونکو د پاره والعاکفین او د اعتکاف کوونکو د پاره والرکع السجود او د رکوع کوونکو سجده کوونکو د پاره وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ کله چې ویل ابراهیم علیه السلام رب جعل اے زما رب ته جوړ کړه هذا بلدن دا کلی دا خار آمنن د امن والا ورزق او رزق ورکا اهله د دې اوسیدونکو ته
من الثمرات د میونا من آمن منهم آغا چاہتا چی چا ایمان راوڑو د دیونا باللہ پا اللہ تعالی والیوم الاخر یو پورز دا آخرت باندی قال نویل اللہ تعالی ومن کفر اغا سوک چی کپری وکا پا امتعوہو زب پیدا ورکم اغتا قلیلا لگا ثم ازطوروہو بیا ببوزم اغلر پزورا الى عذاب النار عذاب دورتا وبئس المصویر او دا جہنم دیر بد زید ورتلو دے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ او کل چوچتول ابراہیم علیہ السلام بنیادنا من البیت دبیت اللہ و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام ورسرهمو ربنا اے زمن ربا تقبل منا تقبل کا زمن دا کار انکا انت السمیع العلیم یقنن تا دیر خاوریدن کے پارس باندی او دیر خپوی پارس باندی ارس خاوری او ارس باندی خپویگی سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک